او تیار کړي دي دوی ته قواعد الاحکام د احکامو قواعد د قاعدتون جمع ده مسائل کلیه و قضایا و کلیه ته وایي احکام جمع د حکم ده نسبت تامه ته وایي یا خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المکلفین ته وایي او یا دلته د دینه مراد ما ثبت بالخطاب دی چې حرمت او وجوب دی ومهد لهم تیار کړي دي دوی ته قواعد الاحکام د احکام و قواعد و اوزاعها او قواعد د اوزاع د دې احکامو اوزاع جمع د وزې ده مراد په دې سره خطاب د وزې ده من نصوص الآیات و الماعها د نصوصو د آیاتونو نه او رڼاګانې د هغې احکامو نصوص جمع د نص ده نص څه ته وایي ما کان معناه صریحا معنی صریحی غیر محتمل لمعنی آخره د بل معنی احتمال پکې نه الماع د لمع جمع ده لمع چمک ته وایي د دې دپاره چې لرې کې د دوی نه رجس پلیتۍ ته وایي ما یستقذرو چې څه بد ګڼل کېږي کریح ګڼل کېږي کرکتې کېږي ویطهرهم تطهیرا دوی پاک کی په پاکولو سره د پاکۍ نه ظاهري او باطني دواړه پاکۍ مراد دي د قرآن کریم په تعلیماتو سره ظاهري او باطني دواړه پاکۍ راځي فمن کان له قلب هغه څوک چې د هغه دپاره قلب سلیم وي قلب نه مراد قلب سلیم دی ځکه قلب درې قسمه دی قلب سلیم قلب مریض قلب میت قرآن کریم کې دا درې واړه ذکر شوي دي الا من اتى الله بقلب سلیم فی قلوبهم مرض قلب مریض ذکر قلب میت څه ته وایي قلب میت هغې ته وایي چې د تنبیحاتو توبیخاتو زواجرو باوجود نه راویښیږي قلب مریض دې ته وایي چې تنبیحاتو زواجرو توبیخاتو سره راویښ شي قلب سلیم دې ته وایي چې ویښېدو ته حاجت نه وي همتن همیشه د الله په ذکر کې مشغولي فمن کان له قلبون چې د چا زړی زړه خو د هر چا شته خو د قلب نه قلب سلیم مراد دی او القى السمع او غوږی خی وهو شهید دی حاضر باشي فهو فی الدارین حمید و سعید دی به په دواړو جهانو کې د صفتونو والای و سعید او نیکبخته بی قرآن ته چې چا زړه کېښوده درې څیزونه دي زړه غوږ ایښودل حاضر باش کېدل قرآن کریم ته د استفادې لپاره دا درې واړه ضروري دي زړه به دې هم روغي
غوږ به هم ږدي او دا نه چې غوږ دې ایښی دی خو متوجه په زړه سره نه وي. شهید دا معنا حاضر باش، همتن گوش، ښه به متوجه. نو چا چې قرآن کریم ته غوږ کېښود او دی حاضر باش و دی به په دواړو جهانو کې حمید او سعید وي. حمید فعیل په معنا د مفعول سره محمود، سعید د سعادت او د نیکبختۍ والا. ومن لم یرفع الیه راسه، چا چې اوچت نه که دی قرآن کریم ته سر یې ور اوچت نه که. سر د اوچتېدو نه څه مطلب دی؟ مطلب غوږ یې پې ونه ګراوه چې صله څه دي. واطفأ نبراسه، او مړې که هغه استعداد. نبراس په کسرې د نون سره ډیوې ته وایي. دلته د نبراس نه مراد نور د فطرت دی. تاسو ته به حدیث شریف کې راشي مشکات کې، کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. هر بنده کې استعداد او فطرت د منښت شته. نو چې څوک قرآن ته سر اوچت نه کي واطفأ نبراسه، خپله ډیوه د فطرت مړه کي، استعداد ختم کی. یعیش زمیمه، دی به ژوند تیر کی زمیمه ملامته وی. ملائکو ته به ملامت ای، الله ته به ملامت ای، نیکانو ته به ملامت ای، ځان سره به ملامت ای، وجدان به ملامت کوي چې دا قیمتي ژوند ما په څه کې تیر کړ. وسیصلی سعیره، او زر ده چې سعیر ګرم اور کې به واچولی شي. قرآن کریم د الله کلام دی، د هغې ډېر صفت وشو. خو منزل الله دی، نو د کلام دومره صفت وشو نو سړي سره شوق پیدا شي چې د دې ذات سره خبرې کول پکار دي. نو اوس التفات کوي، د غایب نه التفات شو خطاب ته. فیا واجب الوجود ویا فائز الجود ویا غایت کل مقصود صل علیہ صلاة توازی غناه وتجازی عناءه وعلى من اعانه وقرر تبیانه. اے واجب الوجود، او یا اے د سخاراتو یون کیا، او اے د هر مقصود منتها. واجب الوجود دا صفت به حال متعلقی ده. اے هغه ذات چې وجودی واجب ده. واجب الوجود دا الله صفت دارک نه ده بلکې صفت به حال متعلقی ده. دا واجب د وجود صفت ده. هغه وجود چې هغه واجب ده، آدم پہ دا آدم راتلل پہ ممتنی دی. ویا فائز الجود، فائز دا فیض نه ده. فیض شیوع ته وایي، راتویدل، ډېر راتویدونکی د جود د سخا. جود څه ته وایي؟ افادت ما ينبغي لمن ينبغي لا لعوض. افادت ما ينبغي لمن ينبغي لا لعوض. مناسب شی مناسب سړی ته ورکول، د بدلې تمه ترې نه کول، دې ته جود وایي. وم پېژنده؟ مناسب سړی ته مناسب شی ورکول. فائز الجود ویا غایت کل مقصود. مقصود بستا سوک، انسان بده مقصودی، جن بده مقصودی، ملک بده مقصودی، او د دې ټولو مقصود څوک دی؟ واجب الوجود. نو ځکه یا غایت کل مقصود، د هر مقصود غایه الله دی.
صلی علیه صلاتن. تاسو ما په دې خبرو پوهیږئ؟ تحت لفظي ترجمه کوم او لږ تشریح کوم، بیا به دوباره نه راځم، ځکه داسې لګیا یم. ښه، تاسو ته څه اشکال ونه تپوس کوئ. صلی علیه، درودونه را نازل کې، رحمتونه را نازل کې علیه په ده باندې. صلاتن داسې درودونه توازی چې برابري، توازی موازات مساوات ته وایي. توازی معنا تساوی چې برابري، غناءه د فیدې د سره، غنا په فتحې د غین سره فیدې ته وایي، نفع ته. و تجازی او بدلشي عناءه د مدد مشقت، د چې د دین په لارو کې څومره مشقتونه تیر کړي دي، داسې درودونه او رحمتونه پرې راولګي چې د هغې بدله شي زمونږ د طرفه. وعلامن او رحمتونه دي وي په هغه چا اعانه چې د ده مدد یې کړی، ټول صحابه پکې راله. وقرر تبیانه تقریرا، او خی مضبوطه کړې ده تبیانه بیان ده د تقریرا په مضبوطولو سره. وحافظ علینا، راتوی کې په موږ باندې، من برکاتهم د برکاتو د هغوی نه. برکت زیادت ته وایي د فیدې. وسلک بنا مسالک کراماتهم، او روان کې مونږه په هغې لارو د عزتونو د هغوی، هغوی چې په کم څه کې عزتمند شوي دي په هغو عزت په لارو مونږ هم روان کي. مسالک جمع د مسلک د لارې ته وایي، کرامات جمع د کرامتون د عزت ته وایي. وسلم علیهم وعلینا تسلیما کثیرا، او سلامونه ولېږي په هغوی باندې او په مونږ باندې په سلام لېږلو کثیره ډېرو سره. دې ځای پورې تاسې پوه شئ. وبعد، پس د دې درې امورونه، فإن أعظم العلوم، اوس دا خبره کوي تفسیر کې مې کتاب ځکه ولیکو چې تفسیر په ټولو علومو کې اعظم دی، ولې ځکه موضوع کلام الله دی، موضوع اعظمه ده. او شرف د علم دا په شرف د موضوع پورې موقوفي، د کم علم موضوع معززی نو هغه علم معززی. فإن أعظم العلوم مقدارا، یقینا لوی په ټولو علومو کې، مقدارا معنا قدرا د مرتبه په لحاظ سره، د رتبه په لحاظ سره. وارفعها شرفا ومنارا، او چت په دې علومو کې شرفا د عزت په لحاظ سره، ومنارا د لویۍ په لحاظ سره. منار لویۍ ته وایي، منارې ته مناره ځکه وایي چې ټولو نه لویۍ. علم التفسیر، دا علم التفسیر خبر ده ان ده. فإن أعظم العلوم مقدارا وأرفعها شرفا ومنارا علم التفسير. أعظم العلوم علم التفسير ده، الذي هغا علم التفسير هو رئيس العلوم الدينية، چې د علوم دینیو مشر ده، وراسها او سر د علوم دینیو ده، سر. ومبنى قواعد الشرع، او بنیاد د شرع د قاعدو ده، و اساسها اساس د هغې ده. لا يليق لتعتيه والتصدي للتكلم فيه إلا من برع في العلوم الدينية كلها. لائق نه ده لتعتيه لاس لګول د دې تفسیر سره، ځان مشغولول د دې تعاتی تناول. والتصدي تعرض مخ اړول، او مناسب ندی مخ اړول للتکلم فيه، د دې د پاره چې خبرې وشي فيه په دې کې،
الا من مگر هغه چاته لایق دی برع فی العلوم الدینیتی برع معنا فاقه چې اوچتی فی العلوم الدینیتی په دینی علومو کې کلها ټولو کې اصولها و فروعها اصول د هغې او فروع د هغې یعنی په دې نورو علومو کې چې ښه سړی اوچت شي نو بیا به تفسیر ته لاس اچوي مسله باندې پوه شئ اصول او فروع ټولې ښه زده کړه نو بیا به تفسیر باندې پوهېږي تفسیر تحت لفظي ترجمې ته نه وایي ګورئ دا ډېر ګران کار دی په ټولو علومو سړی خبرې نو بیا به تفسیر ته لاس اچوي زمونږ یو ملګری و کله جملې معترضې کوم چې تاسو ویښ یئ نو هغه ما درس یې نه و کړی ما ته یې ویلې تفسیر روح المعانی اخلم څنګه مشوره دی دا او ډېر یو قیمتي مکتبې چاپ کړی دی بیروت ډېر قیمتي دی 18,000 که 16,000 ډېر وخت مخکې خبره ده ما ورته ویل مشوره به صحیح خلکو له ورکوئ که څوک یې مني که نه یې مني البته که څوک خفه کېږي نو الفاظ به صحیح استعمال ما ورته زما خو مشوره دا ده چې مې اخله وایي ولې ما ورته ویل زما هغه وخت کې زما 21 اوس ډېر وخت وشو دا ډېر مخکې خبره ده ما زما 21 کاله کېږي چې زه فارغ شوی یم او درس سره وابسته یم اوس ایله په روح المعانی پوه شوم اوس پر تفسیر روح المعانی پوه شوم او تا خو درس هم نه دی کړی څنګه به شي بیا څه وخت سړي باندې ښه ونه لګېده بیا څه وخت وروسته ورغلم روح المعانی د المارۍ زینت ګرځولی و زینت ګرځولی خو ډېر وخت بعد بیا ورغلم هماغه ګوتیو کې جلدونه پراته و او ګوتۍ نه وي پلسټیکي زه پوه شوم چې کتلی خو یې نه دی خو زه که مقتدي ته یې دیکه ورکړې ده تاسې پې پوه شئ زه د هغه څه د ښه جاریه وشوه که نه نو تاسې ته خبره کوم چې ښه علوم سړی درس کړي نو بیا په تفسیر پوهېږي تفسیر ګران کار دی ګورئ دا تفاسیر ګران دي اسانه نه دي تحت لفظي ترجمه چې په پښتو معرف القرآن راواړوه یا اردو او یا اوس پکې هغه رشد القرآن پیدا شوی دی ښایسته تفسیر دی هغه دا ګوره نو دا خو اسانه کار دی خو تفسیر باندې کما حقه پوهېدل ګورې ډېر ګران کار دی وفاق في الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها هغه چاته تفسیر ته لاس وروړل پکار دي چې فائقي فصناعات عربیو علوم عربیو کې او فنون ادبیو کې ادبي فنونو کې بأنواعها د ټولو انواعو سره ادبي فنونو کې نحو او صرف لغات دا ټول داخل دي ولطالما احدث نفسي ډېر کرته به داسې ما ځان سره ویلې ان اصنف فی هذا الفن کتابا چې زه به تصنیف کوم په دې فن کې یو کتاب ډېر کرته به مې ویلې طالما ما په دې کې او په قلما کې مصدریه ده او مصدر فاعل دی ما بعد مصدر دی او هغه فاعل دی لطالما معنا به داسې شي ولطال تحدیثي لنفسي ولطال تحدیثي لنفسي نو احدثو به په معنا د تحدیثي سره شي او دا په فاعل د طاله د پاره شي او ډېر کرته به خبرې کېدلې زما د ځان سره زما خبرې څه باره کې ان اصنف فی هذا الفن کتابا چې دې فن کې زه کتاب ولیکم یحتوي چې دا کتاب مشتمل وي علی صفة ما بلغني په غوره هغو خبرو باندې چې ما ته را رسېدلي دي من عظماء الصحابه د مشرانو صحابهونه و علماء التابعین او د تابعینو د علماونه ومن د هغه چا نه دونهم چې د هغوی نه وروسته دي من السلف الصالحین پخواني خلک چې کم نیکان دي وینتوي چې دا کتاب مشتملی علی نکت بارعت په نکتو اوچتو بارعت معنا فائقت ولطائف رائقت
او مشتمل په باریکیو باندې رائقة چې خلق په تعجب کې اچي. استنبطتها انا چې راویستی دا نکتې ما ومن هغه چا قبلی چې زمانه مخکې من افاضل المتاخرین و اماثل المحققین د فاضلو رستنو خلکو رستنو فاضلانو او د همزولو محققینو دای راویستی. ويعرب عن وجوه القراءات المشهوره او ښکارواله وکي د طریقو دغه مشهور قیرتونو هم پکې بیان شوي. المعزیه الى الائمه الثمانیه چې هغه قیرتونه منسوبي اتو امامانو ته المشهورین چې کوم مشهورین دي چې نافع د ابن کثیر د ابو عمر د ابن عامر د عاصم د حمزه د او کسائی د او اتم یعقوب حضرمی ده او شواذ قرات خودیر دی کرا والشواذ او شاذ قراتونم پکی المروی عن القراء المعتبرین چې مروی دي د معتبر قاریانو. دا به زما زره کې ګرځیده چې دسی کتاب به جوړوم الا خو مگر دومره خبره ده ان قصور بزاعتی یثبتنی عن الاقدام الا خو مگر ان قصور بذاتی کمی د سرمایه زما د علم سرمایه را سره کم وا دغه کمی د سرمایه یثبتنی زما خپو کی تیګیا چولې یثبتنی سمانا زی شاته کولما زی درندولما عن الاقدام د اقدام نه چې دا کار وکم ويمنعني زی من کولم عن الانتصاب د ودریدلو نه په هاذا المقام په دې مقام کې حتی سنحلی بعد الاستخاره ما صمم به عزمي تر دې پورې چې ښکاره شو ما ته پس د استخارې نه هغه څه چې تصمیم نیولی دی په هغې باندې عزمي ارادې زما ارادې چې کوم تصمیم نیولی و د استخارې نه وروسته ما ته دا ښکاره شي چې دا وکړه علی الشروع ما تخکاره شو پس د استخارې نه هغه څه چې تصمیم نیولی په هغې باندې ارادې زما چې شروع وکم پیما په هغه څه اردتو چې ما اراده کړې ولیتیان راتګ وکم بما په هغه څه قصدتو چې ما قصد کړې ناویان په داسې حال کې چې زه نیت کوونکی یم ان اسمیه چې دې ته نوم کېدم بعد ان اتممه پس د هغې نه چې زه پوره کم نوم ورته کېدم بانوار تنزیل و اسرار التاویل دا می اراده و چې داسې به کوم. فها انا الان پس او زه شروع کوم و بحسن توفیقه اقولو او په ښایسته توفیق د الله تعالی زه قول وینا کوم وهو الموفق لكل خیر الله توفیق ورکوونکی دی هر خیر ته والمعطی لكل سؤل او ورکوونکی دی د هر حاجت خلکو ته ورکوي. تاسو په پوه شئ سورة فاتحة الكتاب وتسمى ام القرآن دا بل درس دی ښه سورة فاتحه به سبا نه شروع شي خیر اصل مقصود سبا نه زموږ شروع کیږي دا خو د دغه خطبه درود شریف اللهم صل علی